زما په اند د پښتنو په اوسني مسایلو کې تر ټولو لویه مسله بدامني ده. دا بدامني شکلونه بدل دي، خو دا په ټول پښتون وطن کې جاری. دا په کویټه د اغوا برای تاوان په صورت کې نافذه ده، په ژوب کې به ټارګټ کلینګ کیږي، په سویلي وزیرستان کې لینډ ماینز کې ماشومان راولوځي، په نارت وزیرستان کې ټارګټ کلینګ وي، په باجوړ کې تر خیبره پورې دلته کله د سی ټي ډي په نامه، کله د فوج ادارو په نامه خلک د شپې کورونو ته وړه او داسې په پېښور شبه د فرقهواریت په نامه یا په نورو نامونو دماکې وي. خو د پخوانه شروع بدامني اوس هم شروع ده. دا کام په اوسني وخت کې په 8000 نه زیات ځوانان ورک لري. د پښتون کام بېوسه دی، دا بې تعلیمه دی. د ده کور ته چې په توره شپه کله سره د ټوپکو خلک وروړي، هلته د هغو کور والا یو وس وي چې ښې چغې ووهي. مور یې ژاړي ما یې رانهوړه، هغه یې یوسي. بیا په دې ملک کې قانون، عدالت، آئین هیڅ نه وي او هغه ورک وي. او هغه بېوسه خلک څه کوي؟ هغه یوازې ژاړي، نور هیڅ وس نه لري. 8000 نه زیات ماندې خوندې په انتظار ناست دي، دا وړوکی تعداد نه دی. 8000 نه باندې پښتانه په ظلم او بربریت وژلي شوي دي. دلته اوس هم په لکونو خلک آی ډي پیز دي، د خپل کورونو نه لرې پاتې دي، خپل کور نه لري، دلته په بنو کې ناست یو. دا مشران هسې د چکر دپاره 20 کیلومتره ایخوا د بکاخیل او د هغې مخکې تیر شئ چې دا خپل ماشومان په ټینټونو کې ووینئ. ملګرو، دلته ټارګټ کلینګز دي. په دې شمالي وزیرستان کې هره ورځ د یو پښتون کور تباه شي او برباد شي، او د ریاست د جبر نه ایخوا دلته بیا ځمکنۍ شخړې دي د خیلونو په منځ کې. زه د جنګ یادوم چې په کومو شکلونو کې زمونږ په خاوره موجود دی. تاسو د لینډ ماینز معنا په ځمکه کې شخ چې کوم بمونه وي، هغه ماشومان چې د ځمکه کې شخ بمونو نه الوتي دي، د هغو چهرې تاسو لیدلي دي، مخونه مو لیدلي دي. د هغو بارود سوي دي، په بارود سوي مخونه لري، د هغو د وجود اندامونه کټ شوي دي. دنیا وایي پولیو ختم کوي، دا د انسان وجود معذور کوي. زما په خاوره کې په لکونو بامونه شخ دي، د هغو خبره بیا جرم او غداري شمارل کیږي. محترمو، په د ډیورنډ لاین ګیټونه تیر شوي دي. چېرته چې داسې ګیټونه وي، د کاروبار مراکز وي. دا د کاروبار نه، د چمن هغه ماشومان در یاد کوي، دا د پښتنو د وژنې اډې جوړې شوي دي، دا د پښتنو نه د بتې اخیستلو اډې جوړې شوي دي. په دې باندې نن هم پښتانه ایخوا دخوا نشي سره تللی. نو جنګ په مختلفو طریقو دی. اغواکاري در یاده کوي. د عبیدالله خان کاسي ویډیو تاسو ټولو لیدلې ده. په هغه کې د ده وجود په هتکړو کې څه ویشکریږي او خبره ورته کوي چې د اف سی ول خبره ومنئ که نیما وژني. اغوا برای تاوان یو دسي او بیا پیسې ځنې غواړي. ملګرو، بدتاخوري ده دلته په دې قبایلي سیمو کې چې د چا نه هم پیسې دي، څوک یوه هم ټیکه اخلي، په هغه کې د طالب او د فوجي د دواړو خپل پرسنټیج دی. دلته په د وزیرستان خلک ناست وي، دوی د لاس پورته کي که دا دروغ وي. دا رښتیا دي. بتې اخیستلی شي د ډاکټر نه واخله تر هر چا پورې. اغواکاري، بتاخوري، هر څه روان دي. د دغې کام مسلې دي. دا کام
د بدامنۍ نه پس د معاشي بدحالي شکار دی. یو خو خدای پاک دته وسایل ورکړي دي، وسایل یې هم عام وسایل نه دي ورکړي، دنیا ته یې ونې ورکړي دي، پښتنو ته چلغوزه ورکړې ده. په ټولو میوو کې وچو لمدو کې تر دې قیمتي میوه نشته. د دنیا تر ټولو لوی ځنګل سویلي وزیرستان دی، خو د هغه سویلي وزیرستان بچي د عربو په سرو شګو کې مزدوري ته محتاج دی، هغه ته نه ور پرېږدي. که غواړي زه به سلایډ راواخلم په دې ودې چلوي په دې دلته چې کوم سکرین لګېدلی دی چې هغه ځوانان چې د چلغوزیو تر ځنګلو پورې به روان شوه، د هغې سیکیورټي فورسز به فایرینګ پرې وکړه، شهیدان به یې کړل. دا لرګی قیمتي لري. بویا محمد خیل د کاپر او د سرو زرو ډک دی. عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په مینرلز په مدنیات دی. هغه وایي چې د پاکستان د 100 کالو بجټ یوازې د بویا محمد خیل نارت وزیرستان نه پوره کېدلی شي. 23 ټریلیونه روپۍ هلته فیصله کېدلی شي. خو تاسو ته پته شته په هغو یې دیوالونه را بند کړي دي او هلته لوکل ټرک ډرایور ته هم په ټرک ډرایوري کې نوکري نه ورکوي. چاینا سره معاهده کړې ده. زمونږ د وسایلو معاهدې د چین سره دي، د هغه سره شوي دي. زمونږ د وینو معاهدې د امریکې سره شوي دي. زمونږ د اوښکو معاهدې د یورپ سره شوي دي. او د کاروبار دپاره چې په خپله خاوره څومره بازارونه جوړ کړي وو، بازارونه د وحشت علامت جوړ شول. څوک د کویټې او پېښور بازار ته نه وتل چې دماکه کیږي. د قبایلي اضلاع 26 بازارونه ړنګ شوي دي. میرانشاه مکمل ړنګ شوی دی چې د کاروبار یو لوی مرکز و. لوی سم بازار باجوړ چې نن تېرېږي، نااشنا سړي ته که چا ونه ویل چې دلته بازار و، خپل یې د علاماتو نه هم پته نه لګي چې دلته پخوا بازار پروت و. باړا بازار اوس هغه خلک هیڅ کاروبار نه لري. د پېښور په هوټلو کې اوس هلته دوی لوښي او کودي وینځلو ته مجبور شوي دي. دا کام د یو لوی مسایل سره مخامخ دی. په دې ډیورنډ لاین باندې چې لږ څه کاروبار و، هغه ته د NLC په نامه باندې فوج خپله اداره راوړه. هغه NLC ونیو او ورسره قبضې دي. دا څماولنګ د خوست او د دوکۍ نه واخله د سوات پره چې څومره مدنیات راخیږي، په دې کې د دغې ملک خلک غیر قانوني بتې اخلي. غیر قانوني بتې دي. او چې څه لږ پراجیکټ راشي، لکه مثال یې درکوم ماري پټرولیم یا په کرک کې د ګیس دپاره چې OGDCL ولګي، په هغه کې نوکرې هم د نان لوکل وي. مونږ ته خلک پیغور راکوي چې تاسو خو په کراچۍ او په لاهور کې کاروبار ته راځئ. نو هلته مونږ مجبور شوي یو ځکه چې د خپل وطن هیڅ را پاتې نه دي. ملګرو محترمو، دا کام تعلیمي مسلې لري. اول خو په نصاب کې مسله ده. په دې نصاب کې د پښتنو یو اتل هم نه ورچوي. نصاب هغه شی دی چې د ماشومانو ذهن او فکر جوړوي. د دوی په فکر کې په پاکستان کې یوازې هغه خلک په دې کې د خلکو ذهنونو ته ورچوي چې هغه د پښتنو سره تعلق نه لري. دلته د پښتو ژبه مسله ده. دا ژبه لوی اهمیت لري چې زه دلته په اهمیت یې نه غږېږم، خو د هغې ژبې هم په دې ملک کې د دغې ژبې هره ورځ داسې بېعزتي کېږي چې یو پښتون چاته ور مخامخ شي، دته به په خپل پښتو ویللو شرم محسوس کېږي. ملګرو، صحت په حواله سره چې مسلې وګورو، ستا په خاوره باندې اوس هم د سرکاري واکدارانو تر څار لاندې د هغو د خپل پرسنټیج لاندې د آیس او د نورو نشاور اشیات
یو لوی کاروبار شروع دی او ستا د ځوانانو صحت او ستا د وګړیو صحت ور خرابوي.